صدقه خو ډېر کسان ورکوي خو بعضې څیزونه داسې وي هغې د وجې نه صدقه ضایع کېږي هغې کې یو خبره دا د عزتمندو ریا نام نمود دکاوا په دې سره صدقه ضایع شي عزتمند که یو انسان ښکاره صدقه ورکوي او د ده زړه ډېر پاک وي او دا د ریا نه ځان ساتلی شي او صرف په دې نیت باندې په ښکاره باندې ورکوي چې نورو خلکو ته ترغیب میلو شي بیا بهتر عمل دی چې نور خلک یې ورکي بیا ښه عمل دی چې کم کسان په ښکاره باندې بلا ریا صدقه ورکي او هغې ته کم کسان ګوري صدقه ورکوي د هغه ټولو صدقې ثواب هم هغه ته میلاویږي دا یاد لرئ ځکه د هغه عمل ته یې وکتل خو که کوم انسان صرف د نام نمود سټیټس مرتبې رتبې دپاره ورکوي چې خلکو ته زه ښه ښکاره شم او دغرنګې یو تروړه ورکوي او خلکو سره تصویران وباسي او د کیمرې او د تصویر نه بغیر چا سره ښېګړه نه کوي یا 10 کسان راجمع شي او د 100 لوټې یو مریض ته نیولی نو هغه لوټ کې 10 طرفونه هم نه وي نو هغه یو د بل په لاس باندې لاسې ښي دومره موږ چې کوم دی عزتمندو ریا راغستی یو نام نمود راغستی یو د 100 لوټ ورکوي 10 کسانو نیولی نو هغې کې خو 4 طرفونه وي 4 کسانو خو لوټ نیولی دې 5-6 کسانو د کسانو په لاس باندې لاسې ښي چې لکه موږ هم په دې کې شامل شو دغرنګې عزتمندو یو توړه ورکي کمزوری سړی او 10 منټه ورسره سیلفی وباسي زما د دوی سره وباسه دا زما کزن د دې سره یو تصویر وباسه او دا ملک صاحب د دې سره وباسه د هغه ورمیږ ماځ یو توړی 10 منټه چې کوم دی عزتمندو په سټ باندې نیولي بیا وروسته چې کوم دی 15,000 روپۍ په هغه سټ باندې بیمارۍ باندې لګوي هلکه د 100 کیلو توړه ده دا غریب دا چېرته نیولی شي داسې نه دي کول پکار ما ورته ویل بعض اوقات که سړی یو تصویر وباسي د خلکو دغه دپاره متوجه کولو لپاره خیر دی دا بعض وخت کې بهتره وي خو که نام نمود دپاره وي یا داسې وي چې مثلا د 100 روپۍ دي او 10 روپۍ دي او 20 روپۍ دي یو وزیر دی پته چې د هغې هغه تصویر صحیح دی یو کس دی هغه وزیر دی مشهور وزیر دی هغه عزتمندو چې کوم دی غالبا یو د جوس دا یو دانه د 10 روپۍ باندې چې کېږي هغې یو مریض له ورکړې ده یو کس له ورکړې او تصویر یې ورسره ویستی دی د 10 روپو چې وزیر تصویر وباسي یو سړي یو ښځې له صرف مریضه د یو دانه کیله ورکړې ده غالبا هندوستان کې د هغې سره هم تصویر ویستی دی یو دانه کیله باندې چې کوم سړی تصویر وباسي دا ښه خبره نه نو د دې څیزونو نه ځان ساتل پکار دي د دې د وجې نه بعض وخت کې د انسان صدقه واپس شي یعنې صدقه هغه ثواب ورته نه میلاویږي یو ملګری دی په دې باندې چې کوم دی ډېر ښکلی یو نظم ویلی دی وایي وطن باندې عذاب راغلی وطن باندې عذاب راغلی د عزتونو لوټ کولو لوی سیلاب راغلی وطن باندې عذاب راغلی د عزتونو لوټ کولو لوی سیلاب راغلی یوه تروړه ورکي صاحبه نور ترې نه خبر یوه تروړه ورکړي صاحبه نور ترې نه خبر ما یو مخ ولیدو بیخي لکه ګلاب راغلی ځوانې جینکۍ دي ښایسته جینکۍ دي د خو کورونه دي د یو تروړو دپاره سره تصویران وباسي جینکو سره تصویران نه دي ویستل پکار یا کم از کم د هغې مخ پکې خو مه راولکه یوه تروړه ورکړي صاحبه نور ترې نه خبر ما یو مخ ولیدو بیخي لکه ګلاب راغلی دا تورې سپینې لوپټې خلکو ته مخایه ښه دا تورې سپینې لوپټې خلکو ته مخایه ښه د خویندو میندو دا جامو خلکو ته مخایه ښه د خویندو میندو دا جامې خلکو ته مخایه ښه ای خدایا د وړو په دې توړه باندې د اور پورې کا ای خدای دې د اور په دې توړه باندې اور پورې کا زه دا منمه دا پیسې خلکو ته مخایه ښه د خویندو میندو جنازې خلکو ته مخایه ښه د پښتنو داسې څیرې خلکو ته مخایه ښه چې د وړو توړه ورکي او شل به تصویران وباسي چې د وړو توړه ورکي او شل به تصویران وباسي قسم په خدای صیبه جامې ته د خپل ځان وباسي د دغې مور د دغې خور د دغې ورور په حق کې د دغې مور
د دغه خور د دغه ورور په حق کې دا د بچی له سبا خلق پیغورونه ورکړي د د بچی له سبا خلق پیغورونه ورکړي چې ستا د ګلاب په شانتې مور وا چې ستا د ګلاب په شانتې مور وا زمونږ مور دا ټیک دا خو بس د وړو د یو تروړي سره تصویر وښکی دی سبا ورته خلک وایي ستا هغه مور ده که نه یو توړې دپاره فلاني ناظم صاحب له تلې وه او فلاني وزیر له تلې وه د دې بچي له سبا خلک پیغورونه ورکړي چې ستا د ګلاب په شانتې مور ده زمونږ مور د دا ټیک ده خو بس د وړو د یو توړې سره تصویر وښکی دی یا ورته وایي چې د هغه سره تصویر وښکی دی لکه ژوندي د جنازې سره تصویر وښکی دی. نو بهرحال عزتمندو د خلکو د غریبۍ نه غلطه فایده نه دي اغستل پکار. دا د سخاوت متعلق او د ورکړې متعلق درته یو څو خبرې بیان شوې. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو کې سخاوت پیدا کړي او الله دې موږ د بخل نه او د شومتوب نه حفاظت وکړي.